تړلې وې او یو داسې مړی څادر یې راباندې تړلې چاپ کې نه وې چې هډکون دی. دا ملزم بیسیکلی د دې د مقامي بدقسمتۍ نه د مقامي چې کوم مسجد دی او کومه مدرسه ده د هغې مدرس هم هلته کې امام و. طارق خان ګوره انسان عجزه دی، غلطي کوتاهي دا ژوند سره تړلې خبرې دي، د هر انسان نه کېږي. اوس امام مسجد خو موږ په دې بدنامولي نه شو، خو د انسان یو غلطي وشي هغه په خپلو پرزو کې یا په دې کې، ځکه دا خو زمونږ جمع دي پسې کوو، منځونه دي پسې کوو، بیا د دې زمونږ په هر ځای په غم کې موږ سره هم ولاړ وي. منډه تړنې مشورو کې او سی سی پی او صاحب، سی سی پی اپریشن صاحب او اس پی رورل صاحب هغې چې دی نو سات په سات چې دی نو په دې کیس کې زموږ نه اپډیټ اخیسته. د ډبل شا قاطع کړی وي په تنګي کې، هلته خپل کور دی او ده ته ووایي چې ته موږ ته د پیسو غم وکړه او موږ ته فوراً چې دی نو مردان کې ورته یو علاقه یاده کړه. موږ چې کله ماشوم بازیاب کړو نو د هغه په لاسو باندې او په خپو باندې د زخماتو نشانونه، ځکه چې دې ډېر کلک دا ماشوم چې دی نو هغه تړلی و، د ماشوم په لاسو کې د پړسوب اثرات و. ما د هغې دپاره دا فیک آی ډي جوړه کړه، ما به دې ته بار بار فرینډ ریکویسټ یې لېږلې او دا فیک آی ډي د فیمیل په نامه جوړه کړې ده. د خپل قرضونو ختمولو لپاره دا شارټکټ کتلی او د ویل چې زه دا ماشوم چونکې هسې راځي زموږ کور ته، دا د هر انسان خپل انفرادي فعل وي. خبره خو داسې به ډېره دا اورېدلې وي چې یاره ما نه خو هم غلطي شوې که نه، زه خو د جومات ملا نه یم. ټول تهمت په امام مسجد نه لګوو، ځکه انسان عجزه دی که نه، په ژوند کې هر قسمه حالات هم راځي، واقعات هم راځي، چونکې هغه خو بیا چهره هم ټوله بدله کړې وه. وړې نه کلاوه امام مسجد یا په انسان کې، انسان دی په ژوند کې د هر چا نه غلطي راځي او کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، زه یم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ اپنا ډیجیټل. ګرانو کتونکو، د تانا خزانې په حدودو کې یو ماشوم حسیب چې 6 کاله عمر یو چا اغوا کړی و. پولیس پکې کامیاب کاروایی کړې ده، په 2 ورځو کې دنه ملزم گرفتار کړی دی او ماشوم یې بازیاب کو او خپل ورثات یې حواله کو. حوالې سره نن موږ راغلي یو ډي ایس پي انعام الله خان سره، ایس ایچ او خزانه طارق خان سره تفصیلي خبرې کوو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. عنایت بھائی څنګه خیر دی؟ شکر جی، ستاسو دعا ده، ډیره مهرباني، ستاسو موږ د ټایم راکو. دا راته ووایي چې دا ماشوم کم اغوا شوی و، دا مرحله تاسو په دې کې منډې تړلې وکړي او د ماشوم هم بازیاب کو، ورثات هم حواله کو، دا څه خبره وه ټوله راته جوړ. عنایت بھائی 5 تاریخ باندې د شپې 11 ساڑھے 11 بجې موږ ته د مدعي پارټي راله، د ماشوم حسیب الله والد صاحب عطاالله راغلو. هغه رپورټ وکړو چې زما ماشوم چې دی نو 12 بجې ما سره د کور نه راووتو، ما ورته 50 روپۍ ورکړې چې ته ځان له دوکان نه خواږه والې او زه لاړم خپل دوکان ته اشنغرۍ ته. هغه وایي چې ما ته بیا وروستو لیټ ټایم 7:30-8 بجې کې د کور نه اطلاع میلو شوه چې حسیب الله نشته. زه فوراً رالم، موږ خوا کې کور ګاونډ کې تلاش وکړو، خپل خپلوانو کره مو تلاش وکړو، خو حسیب الله چې دی نو هغه میلو نه شو. او داسې تقریبا 10 بجې چې دی نو زما په مسنجر باندې د یو بل مسنجر نه، فیک مسنجر نه یو میسج رالو چې وایي چې تاسو ماشوم پسې ګرځئ ما او ماشوم ما سره دی او موږ محفوظ مقام ته رسولی دی او موږ ته چې دی نو تاسو 30 لک روپۍ راکړئ چې دا ماشوم موږ تاسو ته پرېږدو. موږ فوراً د مدعي په رپورټ باندې اف آی آر درج کړو، موقع ته لاړو او مشرانو ته په نوټس کې راوسته، موقع مو کته، غیر چاپیره ماحول مو کتو، منډه تړنې مشورو کې او سی سی پی او صاحب، ایس ایس پی اپریشن صاحب او اس پی رورل صاحب هغې چې دی نو سات په سات چې دی نو په دې کیس کې زموږ نه اپډیټ اخیسته او پوره ډسکشن مو کو، یو پلان مو جوړ کو چې موږ به څه طریقې سره چې دا کم غیر چاپیره کورونه دي د دې به موږ ډیټا څه طریقې سره اخلو، انالیسس به کوو، دا مدعي نه مو تپوس وکړو چې رستا چا سره څه مسله شته دي نشته دي، د هغه یاران دوستان هغه سره چې کوم په روزګار کې کوم خلک د واسطې وي یا د هغه چې نور داسې چا سره څه خبره اتر راغلی و، دا ټول ډیټیلز چې دوی دا موږ واخیسته. مختلف ټیمونه مو جوړ کړي، انویسټیګیشن والا ایس ایچ او صاحب طارق خان او زنګ چې کوم نور فورس دی هغه ټول موږ ټیمان جوړ کړ. په دې کې موږ ځان سره لیډي کانسټیبل هغه مو شریکه کړه، ایس پي صاحب خپله موقع ته رالو او هغه پراپر چې دی نو موږ د موقع معاینه وکړه او کېناستو، ورسا سره مو بار ډسکشن وکړو، بار مختلف چې کوم تفصیلاتو
نو هغه مو سره ډسکس کړ او آغاز مو وکړو، سفر مو شروع کړو. منډه تړلم شروع کا ماشوم بیا کم ځای نه بازیاب شو؟ موږ چې کله دا منډې تړلې شروع کړې نو دې کې موږ مودۍ سره ډېره قریبي رابطه وساتله او موږ چې دی نو مودۍ سره موجود وو. د مودۍ سره مو د کیس باره کې ډسکشن کولو او د ډاټا انالیسز مو کولو. مختلف موږ سی ډي آرز اخیستي وو. په دې کې چې کوم فیک مسنجر آی ډي وه هغې متعلق موږ ډاټا اخیسته او انالیسز مو کول چې دې دوران کې دغه ته د مودۍ ته واټس اپ باندې کال لالو او ده ته ووایي چې ته موږ ته د پیسو غم وکړه او موږ ته فوراً چې دی نو مردان کې ورته یو علاقه یاده کړه. بیا ورته ووایي چې یاره مردان اډې ته موږ ته ځان راورسوه او پیسې چې دی نو راوړه خو موږ ته پته لګي ته به راځې او یوازې به راځې. د هغې نه بعد چې دی نو موږ هغه طریقې سره خپل مومنټ وکړو. دا مودۍ چې دی نو دیم دغه شو خو بهرحال دې کس به د سره مختلفو اوقاتو باندې رابطې کولې، ځایونه به یې بدلول را بدلول او بیا درته ووایي چې زه به تا سره لیټ ټایم چې دی نو ماشوم حوالګي کوم او ستاسو په کلي کې به زه تاسو ته حواله کوم ماشوم. بیا دغه شانتې چې کله د شپې داسې 8 بجې ټایم یې درته یاد کړو. موږ دلته کې د لړمه مقبره وه، هلته موږ خپل ډیپلایمنټ په زبید پارجاتو کې باوردي کسان موږ ځای په ځای ډیپلایمنټ کړو. ټوله ایریا مو کور کړې وه چې دې دوران کې دا کوم ملزم چې دی نو دی په موټر سایکل باندې رالو، دا ماشوم ورسره او موږ د وخت نه مخکې چې کوم د هغه سپاټ فکس کړو د هغې نه مو ارسټ کړو. دلته ګرفتارۍ تیاري هم ټوله کړې وه. موږ بالکل د دغه مطابق چې د څنګه د سره رابطې وي د مودۍ سره چې زه به تا ته ماشوم حواله کوم ته به ما ته پیسې حواله کړې نو موږ ورته خپل ډیپلایمنټ پراپر کړو او الحمدلله موږ د کابو کو د مو گرفتار کو او ماشوم چې دی نو هغه مو په حفاظت چې دی نو بازیاب کو. موږ چې کله ماشوم بازیاب کو نو د هغه په لاسو باندې او په خپو باندې د زخماتو نشانونو ځکه چې دی ډېر کلک کلک دا ماشوم چې دی نو هغه تړلی و. د ماشوم په لاسو کې د پړسوب اثرات وو، لاس کې باقاعده پړسوب وو. موږ ماشوم چې دی نو فوراً میډیکل لپاره الارج ته ریفر کو او ملزم چې دی هغه مو ګرفتار کو. ملزم نه مو دغه ټایم سره پیسټل هم برآمد کو. د ملزم کوم موبایل چې موږ برآمد کو نو هغه چې موږ چک کو نو هغې کې بالکل چې کوم د مسنجر آی ډي وه نو هغه آی ډي پکې موجود و او هغه موبایل او هغه میسیجز چې هغه کم د ملزم د مدعیانو ته کړو یا د مدعی رور ته کړو نو هغه ټول میسیجز د هغه په مسنجر کې محفوظ وو. نو دا د دې څه رشته دارو که نه دا څوک انجانه؟ دا ملزم بیسیکلی د دې د مقامي بدقسمتۍ نه د مقامي چې کوم مسجد دی او کومه مدرسه ده د هغې مدرس وم هلته کې امام او د ده دې سره خوا کې کور و. د د کرایې په کور کې چې دی نو مقیم و. د ده د کور کرایه 8000 روپۍ وه. د مودۍ پاټی به د ده هره میاشت چې دی نو په دې کرایه کې امداد کولو 2-3 هزار روپۍ چې دي دا به دي پر منت پی کولې. دغه شانتې د دې ماشومان چونکې د دغه کس ملزم چې دی نو د ده په کور کې ماشومان نو د دې ماشومان به زیات تر دې کره راتله دې کره به خامخا دغه دی ګاونډو نو روټۍ چای روټۍ به یې ورکه راوړه ځکه چې په مدرسه کې دا ماشومان د ده چې دي نو هغه شاګردان وو نو د دې به آنه جانه فریلی وه. مطلب دا ملزم دی څوک؟ ملزم تعلق بیسیکلی د تنگي سره دی، د تنگي علاقې نیر غاړه سره د تعلق دی بنیادي طور او دلته چې دی نو دی یو نیم کال وړاندې راغلی دی. دلته په دې مدرسه کې چې دی نو هغه امام او 25,000 روپۍ پر منت د هغه چې دی نو تنخوا ده. خو د دې نه مخکې چې دی نو د ملزم د چرته روزګار کړی دی، کاروبار یې کړی دی، دی وایي چې مداربت مې کړی دی خو دې قرضداري شوی دی. دی وایي چې زه 13 لکه روپۍ قرضدار یم او چې دلته رالم نو ما سره د مقتدیانو بل د مودۍ پارټي یادی چې دی راسره خصوصي طور ډېر امدادونه کول او هغه قرض چې دی نو زما اوس موجوده وخت 13-14 لاک روپو ته راکوز شي بلکې د دې نه تقریبا 30-35 دن مخکې یا دغه شانتې قریب وړاندې د مودۍ دلته چېرته قرضدار راغلی و هغه ورسره ډېر څه چیړ چاړ کولو ډېرې تنګولو نو د ماشوم د والد صاحب چې دی د ته قرض حسنه هم ورکړې ده 5 لاک روپۍ چې دا واله او دا کم کس چې تا ډېر تنګی دته دا قرض ورکه چې ته د مسلو نه خلاص شي. ښه ملزم ګرفتار شو او ماشوم هم بازیاب شو. دلته کې خو که موږ وګورو نو د ده پلار د امام مسجد سره ښېګړې هم کړي دي
قرض حسنه هم ورسره کړې ده. بیا داسې د قرضو د لاسه دی دومره مجبوره شو چې مطلب دې ته دی جوړ شو چې ماشوم یې کډنیپ کړو. نو د سره نور هم څه کسان په دې کې ملوث وو د امام مسجد سره او که نه د ځان له په دې میشن کې وو. اصل کې د سوچ خبره ده. بس انسان چې کله په مسایلو کې راګیر شي نو د سوچ ورکوټي شي او راګیریږي په مسایلو کې هغه کس چې هغه وسیع النظر نه وي او هغه سوچ ورکوټي وي هغه مطابق هغه بیا په مسایلو کې گیر شي په مسایلو کې روان شي. دا ملزم چې دی نو دته دی وسره ښېګړې مو کې او کیدای شي چې دی وسره فردر مزید هم ښېګړې کړې وي خو د سوچ ورکوټي وساتلو حوصله بیله او حوصله بیله او دا ماشوم د ایوایګي دا پروګرام دی وی چې دا ملزم دوران انټروګیشن موږ ته دا وایي چې تقریبا ما 3 مهینې مخکې دا پروګرام جوړ کړو چې زه دغه شانتې د دې نه کس اغوا کړم ما د هغې دپاره دا فیک آی ډي جوړه کړه ما به دې ته بار بار فرینډ ریکویسټ یې لیږلې او دا فیک آی ډي د فیمیل په نامه جوړه کړې ده. نو وایي ما سره ټول فرینډز هم چې هغه هم فیمیل وو نو ما چې به دې ته فرینډ ریکویسټ ولیږلو نو دوی به زما فرینډ ریکویسټ اکسپټ کولو نه. وایي دا روزې وکوه دا ماشوم دې کره تلې لوبو په نیت باندې او د هلته نه چې دی نو ده ورته خپل ګیټ اپ چینج کړی دی د زنانو ګیټ اپ یې جوړ کړی دی څادر مادر یې په سر کړی دی او د ماشوم باندې چېرته څادر اچولی دی او دی یې چې دی نو هغه کابو کړی دی او سیټ ته کړی دی. طارق خان تاسو خو به ملزم انټروګیټ کړي وي پوښتنه تپوس به هم ترې تاسو کړي وي د دغه څه وینا ده دې وخت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه عنایت بھائی. ملزم مونږه انټروګیټ کړی هم دی فردر به نور هم انټروګیټ کوو. انویسټیګیشن چې کوم ټیم دی هغوی هم پکې لګیا دي مشران هم پکې لګیا دي. هغه خو چې زه قرضدار یم ما باندې قرض و اور د دوی چې دا کومه فیملی ده نو دا ښه وه کپړې کاروبار کې پیسې میسې ورسره وي دوی وله مخکې هم د دې قرض ختمولو دپاره یو 5 لک روپۍ ورکړې وي نو هغه د خپل قرضونو ختمولو دپاره دا شارټ کټ کتلی او چې زه دا ماشوم چونکې هسې هم راځي زموږ کور ته په دغه ورځ باندې چې دا کوم ملزم دی د فیملی چې کوم وایف یې د هغه تلې وه پلار کره او کور کې څوک نه و نو به دا ماشوم ایز یوزول ورغلی و د دوی کور ته نو چې ورغلی و نو ده بیا چې کوم دی نو د سایډ ته کړو. طارق خان ګوره انسان عجزه دی غلطي کوتاهي دا ژوند سره تړلې خبرې دي د هر انسان نه کیږي. اوس امام مسجد خو موږ په دې بدنامولی نه شو خو د انسان یو غلطي وشي هغه په خپلو قرضو کې یا په دې کې ځکه دا خو زمونږ جمع دي پسې کوو منځونه دي پسې کوو او بیا د دې زمونږ په هر ځای په غم کې موږ سره هم ولاړ وي نو دې کې به څه ویل غواړي که داسې قسمه مرحله راشي یا څو ګنډرپلې وکړي قرضونه وکړي یا داسې قسمه ګیر شي حوصله بیلي نو هغې له بیا داسې قدم اوچتول پکار دي. بالکل جی تاسو ډیره ښه خبره وکړه. دا د هر انسان خپل انفرادي فعل وي لکه اوس مونږ ټول چې کوم دغه دي نو په دې باندې نشو بلیم کولی دا د یو انفرادي فعل و خو زه مشرانو ته پیرنټس ته پبلک ته دا یو میسج ورکوم چې تاسو په چا باندې هم بلایند ټرسټ مه کوئ انده اعتماد مه کوئ اول یې ګورئ چک کوئ د هغې نه بعد چې کوم دی نو خپل ماشومان خپل کشران دا اغزي ته ورپرېږدئ. څونه ورثه دي هغوی ولاړ دي چې کوم اغوا شوي او پولیس بازیاب کړي دي دوی سره به خبرې کوو. السلام علیکم رو. وعلیکم السلام. ستا نوم څه دی رو؟ عطاالله نوم مې دی. عطاالله زوی دی اغوا شوی او بازیاب شو او ګیله به د چا نه کې چې دا نه وایو چې مونږ به الزام لګو په یو امام مسجد یا په انسان کې انسان دی په ژوند کې د هر چا نه غلطي راځي او کیږي څه به ویل غواړي؟ سر جی وینا خو نشو کولی ځکه چې داسې هغه هم را باندې راغلي چې هغه وینا ته ضرورت هم نه راځي ځکه چې داسې خفګان دی او داسې خفګان راغلي اوس یې داسې کار د ده کړی چې خفګان په خپل ځای باندې زما بیا خوشحالي راله او د چې د امام صاحب چې کوم کار کړی دی دومره سخت خطرناک کار چې هغه زموږ په سوچ او په ذهن کې نه ده او ما ورسره څومره مینه محبت کړی چې دا زما دا 2 بچي د سره یو کال سبقونه ویلې سبقونو نه علاوه د سره ما د غرمې او د ماښام روټۍ به زما د کور نه تله او د هرې میاشتې کرایه به زموږ ورونه په شریکه راغونډول او د ده کرایه به موږ خلاصوله او د دې نه علاوه د ډبل شا کاتې کړې وي په تنګي کې هلته خپل کور دی او هغې نه راغلی و دلته ما ته یو میسج واورېدو په واټساپ باندې چې په ما باندې کاتې دي قرضونه دي او ډېر جړه او فریاد یې راته وکړو چې کله ما له دا میسج د ده رالی یو 2 میاشتې مخکې او ما ته کېناستو
15 لک روپۍ ولا ما ورکړ مال دی باندې خپل قرضونه خلاص کړ قرض حسنه قرض حسنه مې ولا ورکړ هغې باوجود به داسې کار وکړو چې به دغه ماشوم یې اغوا کړی 2-3 ورځې ځان سره په دې کور کې ساتلی و داسې کور کې بېروري کول لارې ماشوم ولاړ دی خپله به خبرې مو وکړي داسې کور کې بېروري کول او د پاسه پې څادر واچو او په لیټرین کې بند کړی دا 3 ورځې 2 ورځې دی په لیټرین دا لیټرین کې بند او نه یې پې خوراک کړی دی او نه یې پې اوبه څښلي دی مخامخ ولاړ دی ستاسو مخامخ ته څه کار کوي زه د کپړو کار کوم نو دا چې روزګار کاروبار ته کې ته پکې خیرات زکات هم کې د مولا د امام مسجد خیال دم ساتل لري نو کده یو سړی ته خیال هم ساتي او تاسو سره هغه په داسې اعتبار کې وو کې نو ته بس وې بیا یار ګیله دا چانه شو ګیله خو بس موږ سوچ کار پرې دی اخیره کې بس نه شي ویلی دی نه اخوا ایله کې وینا به کې ضرورت نشته دی حسیب جان خبرې کولې شي ها خبرې کولې شي دا ته چرته وي یار 2-3 ورځې ته غیب وي چرته وي کار سے بھی گیش کرے کاری سیب دی کوي نو تا ورته وینې چې زه کور ته ځم وړي نه کولا نو ته چرته وي کمره کې او وي کم ځای نه تړلی دوه ته وخایه دا زینې را لټړي نو دا څنګه ته تړلې وهلې وي کنه تړلې وي صرف تړلې او یو داس مړې صدر امانی تړلې چاپ کې نه وځي مرکوم دی صادر کې چولې وي ته څه ویلي چې چاپ کې نه وسته مرکو دا زینې را لټړي نو تا ورته وینې چې ما خو پرې د زه کور ته ځم هغه خو لاندې ناست دی او ته بره وي ته یوازې وي څو شپې دې یوازې تېرې کړي درې 3 شپې دې تېرې کړي یارېدې نه نو تا څه ویل دلته چې زه به کور ته ځم که نه به ځم ها تا ویل نه چې زه به کور ته ځم جلل دی سر جی ابا سر جی د چې ماته واتس اپ او میسنجر وکړو میسنجر کې د کمې دمکې نه راغلي هغه په ریکارډ پراته دي ته ماته داسې میسنجر وکړي چې 30 لک روپۍ به ته مال راکړې که 30 لک روپۍ ته مال نشي راکولی دا سړی ماشوم قتل کومه د دې قتل کولو نه علاوه دوباره دا میسج هم راته وکړو چې ما هزار کیسونه کړي دي هغه به وجود کتم تانه تلا چې کیسونه ماته هیڅ هم نشي کولی نه د څه وی چې د کدی نه مخکې ما داسې څه جرمونه هزار کیسونه یاد کړي دي هزار الته میسجونه هغه پراته دي سر جی او بل دویمه دا خبره کوله موږ یو تر زوی مخکې وفات شوی و په دې یو څه کیس کې وفات شوی هغه د ویلې دا ما وفات کړی دی مال به 30 لک روپۍ تاوان نه کوي او دا هغه وخت ما مړ کو وی میشتو او هغه رنګ کار به دې ماشوم سم کوم چې تاسو مال 30 لک روپۍ نه راکوي دا رنګ مې ته ورځم وړم مونږ چې بچو ته سبق خایو تعلیم ولا ورکو تربیت چې د ادب زده شي قران شریف سبق زده کی نو جمعه ته ولېګو مدرسې ته لګو زمونږ په استادانو امام مسجد باندې باور وي اعتبار وي په زمونږه کله چې دا واقعیت سره پیښه شو اوس خو استاد جمعه نه خو نه او کم از کم پاغي کې چې کم یا د کاری سیب دی یا هر څه دی نو پاغه خو ستا اعتبار باور ختم شو نو ته به بچو ته تعلیم کم ځای کې ورکی بس دا اخیری اپشن نو بس موږ بس د انسان به خدای پاک د بیزتی دا نصیب کړي او د بیزتی د لپاره الله لیکل او د لپاره عزت د دغه ځبانه نو لیکل نور دغه الله نه غوښتو دلته راوځو د قضیه دا کار کوي یاره دا زمونږ اصل کې خوري زوی دی او داسې چل خو هیڅوک هم نه کېده چې وکړه ځکه چې دا خو د جومات امام او 15 وخته به جمع ورکوله اذانونه به کول ټول تهمت په امام مسجد نه لګو ځکه انسان عجز دی کنه په ژوند کې هر قسمه حالات هم راځي واقعیات هم راځي چونکه هغه خو بیا چهرم ټوله بدله کړې وه لکه د ګیره مبارک دا خو زمونږ چې کوم د نبی علیه السلام سنت دی کنه نو اوس هغه بیا هم کټ کړې ده او بیا دوباره غزا نه بله هولیه جوړه کړې وه نو داسې نه کوي ځکه چې یو عالم نو هغه معاشرې ته یو ښه میسج ورکړي ځکه چې امامي من خو اخیری د اعتماد زم دغه چې ماشومان من ورولېګو یعنی د نس دکړه وکي سبق ته حاصل کی چې هغه ته خور کی پوه شولې نو دا غي باوجود هم د غرنګ کار وکړو 2-3 ورځې د ماشومې باتروم کې باندې کړي خوراکې دل نه دی ور کړي او دا غي باوجود من زیدلو 2-3 ورځې په منګه دومره سخت تیر کړل حالانکه دا ګرځېدو من سر جی دا په یوځه په دې کې کم ټیم دا ماشوم دي سره دی په یوځه ګرځي نو سره یوځه ګرځېدو موږ سره مړ تړیم والي بیا اخیره کې دته ویلې چې خیر لګي روپۍ ورسند کوي کوي چې دا ماشوم د لقب کې دا موږ څخه منډه تړل په دې کې ولې دا مطلب ها سبزی دا ماشوم چې کوم دی دا والد صاحب د دیو بازار کې ما سره به تو کدی چې ما سره نشته دی موږ په ګرځېدلو دا مر سره وو ما سره نږدې مقبره دی هغه می کتلې دم را څخه منډه تړل والا به نږدې کیمرې دی هغه ولادي کیمرې کې ګورو نو هغه کیمرې مر سره دا وکتلې به زلاله ما یو ځو ما یو ملګری را سبول موږ ګرځېدلو دراب سیرینګ وکړو په خپل دغه امام صاحب سیرینګ را سو بل چرته ما لخوا ګرځو را ګرځو
ښځه داسې کار دی امام جمع وکړله دعا مې هم درته وکړله ول ترجمه مې ونه کړله راوتې مې په ټوکې ګرځم ګورم یې ګرانو کتونکو د پولیس خبرې هم تاسو واورېدې چې هغوی د اس اس پی اپریشن سی سی پی او احکاماتو شپه ورځې په ځان یو کړې وه منډې تړلې شروع کړې وې هغه ماشومې بازیاب کو بیا د هغې ورسا سره موږ خبرې وکړې او تاسو واورېدې دا خو به تاسو اورېدلي وي زه خو امام مسجد نه یم که نه ما نه خو هم غلطي کیدی شي مطلب دا دی چې غلطي کوتاهي دا په ژوند کې کیږي په ژوند کې هر قسمه وخت راځي غریبي قرضه هر قسمه وخت ګرانو کتونکو حوصله بیلل نه دي پکار ژوند سخت نرم دی د الله پاک شکر ادا کول پکار دی بل موږ ته خو مفتیان هم دا هم وایي که نه چې ان الله مع الصابرین صبر کوونکو سره رب دی نو بیا صبر پکار دی بیا داسې قسمه نه چې ته خپل شاګرد چې کوم ته قرآن شریف سبق ښې او هغه ته د ژوند تربیت او پوهه ورکې هغه ته غوا کې او بیا 3 ورځې په باتروم کې ته بند کې په هغه باندې سخت نرمې تېرې شي ګرانو کتونکو دې کې موږ ته غټ پیغام دی اعتبار بروسه بچا بکې عمدک خلکو باندې مونږ کولی شو چې دې زمونږ بچو ته سبق ښیي را روان پروګرام پورې اجازت غواړم د خپل ځان ډېر خیال ساتئ مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان